بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زما عزتمندو کشرانو مشرانو ورونو زموږ موضوع د باره کې ده چې جنت ته بوتلون کې خویونه صفتونه هغه نه دي چې کم اعمال دي چې هغه انسان په خپل عمل کې راولي چې انسان جنت ته داخل شي جنت د الله سبحانه وتعالی په نعمتونو کې یو لوی نعمت دی چې الله سبحانه وتعالی چاته ورکړي هغه نعمت هغه چې کله یو انسان حاصلین دغه لپاره کم عمل چې هغه انسان وکړي او انسان په جنت ته داخل شي الله سبحانه وتعالی د هر یو شي لپاره سبب او وسیله پیدا کړي او د جنت لپاره هم ګڼ وسایل مقرر کړي ځکه نعمت لوی دی او د دینه محرومېدل هم غټه خبره ده وړه خبره نه ده لیکن الله رب العالمین زموږ رب دی کریم ذات دی جواد دی خالق دی مالک دی شفقت کوونکی مهربان ذات دی الله سبحانه وتعالی په خپل کتاب کې په سورۃ المطففین 26 نمبر آیت کې الله تعالی موږ ته ترغیب راکړی وفي ذلك فليتنافس المتنافسون په دې نعمتونو کې د رغبت لرونکي رغبت وکړي نو رغبت لرل په دې کې واجب دي او د دې غوښتنه لازمي ده او کوشش کول د لپاره ضروری دي لو اقل من سره لایق دي چې دې د لپاره خپل ویني دوی کې خپل مال قربان کې خپل وخت کې دوی کې خپل روح خپل ټول مملوک زین سره کوشش وکړي دا ټول ارزه قربان کې د تمام زونه د جنت د یو چابه کم رضی په نسبت هیڅ شی نه دی موږ به د خپل وس مطابق کوشش کوو چې هغه عمل موږ خپل کو په خپل عمل کې راولو قرآن او سنت کې داسې اسباب دي داسې اعمال دي کله چې انسان هغه په خپل عمل کې راولي نو الله سبحانه وتعالی دغه عمل په وجه باندې الله دغه انسان جنت ته داخلوي دې وجه نه موږ یو څو اسباب په نننی درس کې بیانو هغه صفتونه هغه اسباب او هغه خویونه چې انسان کې راشي چې په هغه سره انسان جنت ته داخليږي ډېر اسباب دي علماء را جمع کړي دي په نننی درس کې به څه بیان په صحیح بخاری کې حدیث دی حدیث نمبر 6474 د سعد بن سعد رضی الله عنه روایت ده ډېر عجیبه حدیث دی غوږ ته کېده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وای څوک چې ماته د هغه شي ضمانت راکړي چې هغه د دوانو جامو ترمنځ دی د انسان د دوانو جامو ترمنځ څه دی عجبه ده د الله پیغمبر فرمایي چې د دې دوانو جامو ترمنځ څه ماته ضمانت راکړي او دویم د هغه شي چې هغه د دوانو خپو ترمنځ دی یعنی عورت یعنی چا چې د خپل شرمګاه حفاظت وکړو نبی علیه السلام فرمایي زه به د جنت ضمانت ورکړم اولنۍ خبره په دې حدیث کې دا ده چې دا د جنت ته داخلېدل یو سبب دی یو ذریعه ده چې انسان په جنت ته داخلېږي د الله پیغمبر ذمہواری اخیستې ده چې موږ د خپل ژبه د خلکو د غیبتونو نه کنټرول کو چاته به سپورې استغې ونه وایو د چا عیب ول بیان نه کو د چاته به کنځلې ونه کو په حدیث کې راغلی د انس رضی الله عنه روایت ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الله سبحانه وتعالی دې په هغه انسان باندې رحم وکړي چې هغه د خیر خبره کوي او الله دې په هغه انسان باندې رحم وکړي وای د خیر خبره نه کوي خو د خیر بدی خبره نه داخله خبره بند ساتي دا په ترمذی کې حدیث د نبی علیہ السلام فرمایي چې خاموشي اختیار کړه کامیاب شي
په یو بل حدیث کې راغلی امام طبراني رحم الله دا روایت نقل کړی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وي دا هغه چا د پر خوشحالي ده چې هغه خپل جبه په قابو کې کړه دا خپل جبه قابو کې کړه او خپل کور ولا زی ورکو په خپل ګناه وجړل وي دغه انسان د پر خوشحالي ده په یو بل حدیث کې راغلی دی سنن ترمذی رحم الله دا روایت نقل کړی عقبه بن عامر رضی الله عنه فرمایي معرض وکړ یا رسول الله ونجات بسنګ ملاوي کی راجبه حدیث دغه کته کېدا الله پیغمبر فرمایي ونجات بسنګ ملاوي یو صحابي عرض ان الله پیغمبر دې عمل ته وخه جزاء وکم ماته به نجات ملاوي شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل و خپل جواب په ځان باندې بند وساته او کور دې ته براخه چې په خپل ګناه باندې جاړه په دې حدیث کې یو خبردار اله د سعد بن سعد رضی الله عنه جنت داخله دی او سبب چې د خپل جبه کنټرول کې ساتل چې په دې خپل جواب باندې چاته کنزل رد بد غیبتونه چا چغلې په دې باندې ولکه ان څومره چې د اوسو طاقت کېږي دا ښه استعمال دا جنت داخله دی او سبب دی او دویم سبب چې په دې حدیث کې ذکر دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د خپل دوه خپل ترمنځ یعنی د خپل عورت د حفاظت وکړي د دې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دغه انسان نه بر د جنت ذمہ وار یم دغه ضمانت کوم د جنت دا دوه صفاتونه ځان کې پیدا کړ او په دې دوه خبرو باندې عمل وکړ خپل جبه کنټرول کې ساته د خپل عورت حفاظت کوه د الله پیغمبر ستاسو پر ذمہواری د جنت هغه سیدا په یو بل حدیث کې راغلی دی ډېر عجیب حدیث دی انس رضی الله عنه فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ادریس زونه د نجات ورکوونکی دی او دې حدیث ته کېدا ادریس زونه چې انسان ته په دې باندې نجات ملاوي یو دا چې په پټ او په ښکاره د رب العالمین نه یاره چې الله رب العالمین نه یریږي په پټ او په ښکاره هم دویمه خبره نبی علیہ السلام دا وکړه په فقیرۍ او مالدارۍ دواړو کې درمیانه روي کول یعنی غریب او مالدار خو درمیانه خرج کوه او دریمه خبره نبی علیہ السلام دا وکړه په غضب او په رضا دواړو کې د عدل نه کار اخیستل یعنی که خوشحالی او که خپای خودونه کې د عدل نه کار اخلي یو بل حدیث د اخره امام ترمذی رحمه الله دا روایت نقل کړی دی ابو هريره رضی الله عنه فرمایي د نبی صلی الله علیه وسلم د پوسو شو ودا کم یو شی د چې زیاتره د دې په خلک جنت ته ځي ډېر عجیب حدیث دی د نبی علیہ السلام نه تاسو شو د سې کم یو عمل دی داسې کم یو چیز د چې انسان د هغې په وجه باندې زیاتره خلک هغه جنت ته روان دي جنت ته داخلېږي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل التقوا وحسن الخلق وایي تقوا او ښایسته اخلاق دا دوه څیزونه چې زیاتره انسانان په دې باندې جنت ته روان دي جنت ته داخلېږي وی زیاتره خلق نبی رسول الله فرمایي چې ډیر زیات خلق جنت ته وځي نو په دې دوه اعمالو سره یو تقوا او ښایسته اخلاق الله سبحانه وتعالى متجبين عمل کو توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین